الرحمن الرحیم معزز طلباء کرامو کلمه 12 اقسام سلسله جاری وا فعل ماضی او فعل مضارع متعلق موږ سره بیان ویلو نن مزید داغه وضاحت کو فعل ماضی نن وضاحت تاسو تکو دا یاد ساتي په عربي ګرامر کې په علم الصرف کې په فعل ماضی د پاره 14 صيغه راځي کمی 14 صيغه هغه نمونه واوري واحد مذکر غائب تثنیه مذکر غائب جمع مذکر غائب واحد مؤنث غائب تثنیه مؤنث غائب او جمع مؤنث غائب یعنی درې د مذکر غائب او درې د مؤنث غائب چونکه فاعل او سبجیکټ چې دی هغه چینج کیږي نو هغه سره ورب هم چینج کیږي اوس راشه درې د مذکر حاضر درې د مؤنث حاضر واحد مذکر حاضر تثنیه مذکر حاضر جمع مذکر حاضر واحد مؤنث حاضر تثنیه مؤنث حاضر جمع مؤنث حاضر وګوره درې د مذکر حاضر او درې د مؤنث حاضر او متکلم د پارا عربي کلام کې ماضی کې مضارع کې دو صيغه راځي واحد متکلم چې یو مذکر وي یعنی یو سړی بیا به واحد متکلم دا صيغه استعمالي کوي یو مؤنث یو خزوي بیا به دغه صيغه واحد متکلم استعمالي بل صيغه د متکلم سره متکلم مال غیر دی چې جمع متکلم ورته وي کوم سره دو سړی شي دو خزي شي درې یا درې او نزيات سړی او خزي شي نو ټول به متکلم مال غیر یعنی جمع متکلم صيغه استعمالي اوس راځي د هرې صيغه یو خپل علامت ته چې تاسو ته ډیر آسان وي زه په دې یو مثال کې تاسو لوي ما بیا چې تاسو قران کې ګورئ حدیث کې ګورئ چرته هم عربي الفاظ تاسو مخې لرازي د ماضي عمده علامتونه به تاسو به خپل بیا معین کوي راضی چې علامات وي واحد مذکر غائب د پارمون سره علامت ته اخر به مبني بر فتحه وي دا اخر کې بسوي زبر به فتحه به دا د فعل ماضي علامت ته تثنیه علام مذکر غائب مون سره فعلا اخر کې بسوي دا الف پوي فعلا سمع قال یو علامت پوي همیشه تثنیه مذکر غائب جمع مذکر غائب به موږ سره علامت وي فعلوا واو او الف په اخر کې راځي فعلوا صحیح شو سمعوا قالوا کله هم چې تاسو ماضی جمع مذکر غائب صيغه په قران کې ګورئ نو دی کې اخر کې به او الف وي واحد مؤنث غائب علامت فعلت تا ساکن فعلت قالت سمعت تا ساکن علامت یوگدتا تثنیه مؤنث غائب علامت منصرف فعلتا فعلتا تا الف تا برازي سمعتا قالتا نور مثالونه خپل ګورئ جمع مؤنث غائب منصرف علامت ماضی کې فعلنا نون زبرنا فعلنا سمعنا قلنا خا راضی واحد مذکر حاضر تا واحد مذکر حاضر من سر علامت تے تا زبرتا فعلتا فعلتا انعمتا وګورا چې کوم واحد مذکر حاضر صيغه په ماضی کې ویني اخر کې به علامت تا زبرتا وي تثنیه مذکر حاضر من سر علامت تے توما فعلتما فعلتما اوس دلته ذهن خامخ کې زی تو جمع مذکر حاضر صيغه من سره علامت سے په ماضی کې فعلتم تم به اخر کې را دي فعلتم قلتم سمعتم واحد مؤنث حاضر من سره بس علامت په ماضی کې فعلت تازرت فعلت قلت سمعت واحد مؤنث حاضر خوش ہو تثنیه مؤنث حاضر بس وی فعلتما سبیتما فعلتما اس کتا فکری طالبا فعلتما دا تثنیه مؤنث حاضر د پاره هم رالا او فعلتما چې دا تثنیه مذکر حاضر د پاره هم دي دا مشترک شوی دو صيغه کته وی چې ماته بسنګ پته لګي چې دا فعلتما دا تثنیه مذکر حاضر دي یا تثنیه مؤنث حاضر دي نو هغه زیب منتهل وای چې کم ځای کې لیکلي وي سیاق او سباق چې ورته وایي که د دوه حاضر سړو خبرې چالو وي نو موږ به وایو چې تثنیه مذکر حاضر دی او که دوه ښځو خبرې چالو وي نو بیا به تثنیه مؤنث حاضر وي جمع مؤنث حاضر موږ سره علامت څه دی فعلتن تن چې دی سمعتن قلتن
دا د جمع مؤنث حاضر علامت ته موږ سره په ماضی کې. واحد متکلم موږ سره څه علامت ته په ماضی کې فعلت. که مذکر یو سړی هغه به هم فعلت وایي، که یو ښځه هغه به هم فعلت وایي. دا تا پېشتو چې دی فعلت، سمعت، قلت، دا د واحد متکلم علامت دی. متکلم مال غیر جمع متکلم علامت موږ سره څه دی؟ فعلنا. نون الفنا دی. فعلنا نون الفنا. نو دا موږ سره د جمع متکلم دی. فعلنا، سمعنا. نو موږ سره دا چې دی استاد د هغه صیغې دي 14 صیغې دي د فعل ماضي. هرې صیغې ما درته خپل مستقل علامت ویلو. دا یو حساب سره زمونږ گردان هم دی د ماضي. که تا ته څوک وایي چې فعل ماضي معروف گردان ما ته ووایي نو دا فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلت، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا. دا مونږ سره چې دی د ماضي 14 صیغې دي. دې علامتونه خصوصا په خپل ذهن کې کېدی، دا گردان هم یاد کړئ او بیا دا چې دی تاسو مخکې چې دی د علامتونه قرآن کې کله تلاوت کوئ ګورئ چې دا علامت راځي نو تاسو به صیغه مقررولی شئ. نو په توجه یې واورئ او عملي یې کوئ.